او د ګناه د بچ کېدو دپاره تاسو ته نن یو وظیفه هم ښیم چې کله در باندې شهوت او ګناه غلبه وکړه په خلوت کې انسان ځان له شو ګناه پې غلبه وکړه نو یو ټکې د قرآن ویم دا وایه درې څلور کرته وایه ګناه نه به دې بلکل ذهن ختمیږي دا آیت ویم تاسو او د رزق دپاره او د ګناه د بچ کېدو دپاره چې انسان ډېر عاجز او کمزوری دی نبي علیه السلام فرمایي کل بني آدم خطاء بس اخري جمله یم ځکه تاسو به سار کار لمځئ تاسو اخري جمله یم بس بیا دعا کوو نبی اسلام فرمای کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التواب هر انسان ګناهګار دی او د ګناه د بچ کېدو دپاره تاسو ته نن یو وظیفه هم ښیم چې کله در باندې شهوت او ګناه غلبه وکړه په خلوت کې انسان ځان له شو ګناه پې غلبه وکړه نو یو ټکې د قرآن ویم دا وایه درې څلور کرته وایه ګناه نه به دې بلکل ذهن ختمیږي دا آیت ویم تاسو خو د دې نه مخکې نبي علیه الصلاة وسلام مبارک فرمای چې هر انسان ګناهګار دی ګناهګار دی ګناهګار دی وخیر الخطائین التوابون او بهترین ګناهګار په تاسو کې دا دی چې توبه وباسي الله ته چې خدایه زه خو ډېر عاجزه یم الله په نفس باندې خپه کېښودل الله په څه میلاویږي او حلال رزق په څه میلاوي ګوره د رزق تنګي انسان باندې اله راځي چې کله انسان شهوت په ځان باندې غلبه کړي بایزید بستامي رحمت الله علیه نه چا تپوس وکړه وایي حضرت ته خو ډېر لوی ولي او ته څه کار روزګار هم نه کوې ستا لنګر دومره چلیږي چې علما کرام فرمایي چې 4000 افراد به د هغه په درستخان باندې کېناستل چې ورته یې حضرت کار روزګار هم نه کوې دا دومره مرتبه څنګه میلو شوه هغه ورته یې په دوو خبرو باندې نمبر 1 وی یو خبره دا ده چې ما داسې کار کړی چې د نفس په پوڼۍ باندې مې خپه ایښې ده نو ډایرکټ الله ته رسېدلی یم نفس مې قابو کړی دی او نمبر 2 د مور خپو ته لاندې شوی یم وی یو پیره داسې کار وشو مور ته مې ووي وی مور ته مې ووي مورې یو ستا حق دی یو د الله حق دی تا رضا کړم که الله رضا کړم نو مور راته ویي بچیه ستا خوښه ده څنګه ستا خوښه وي نو وی ما ورته ویي مورې خوښه یې نه ده چې ته راته خپل حق ماف کړې او الله رضا کړم وی ما ورته وویل چې مور مې وي سپین سرې وه بوډۍ وه ما ته ویل چې بچیه بس حق مې ته ماف کړه زه به ته څه ووایم الان کې ما ته زما مور ته د خدمت ضرور وي ما ته یې مورې خوښه نه چې اجازه راکړې او لړ شم چې ته الله رضا کړم ما ته ویل زه بچیه ستا خوښه ده نو چې ته پرې خوشحالېږي نو ځه وی مور راله اجازه راکړه زما مور جړل سپین سرې مور مې په کور کې پرېښوده جړلې راووتم بار په سفر باندې 11 کاله وګرځېدم بار په ځنګلاتو کې خپل نفس مې خفه کو وي دومره شم چې ویښته مې غټ شو نوکان مې ببر شو ګیره مې ببره شوه 11 کاله بعد په بازار باندې تېرېدم ما هسې وي بایزید راشه د مور تماشه دی وکړه مور دې پرېښې ده نو چې رالم د شپې ټیم نو دروازه مې ډبوله هسې مې وي بایزید مور له چې راحت او سکون نه دی ورکړی نو اوس په دا شپه کې د خوب نه راپاسې مور ډېر عظیمه هستي ده محترمه ګورې ښه ډېر عظیمه هستي ده د مور غوندې ځکه یو جمله ویم چې یو انسان دې د پاسه جمله نشته چې یو انسان احرام اچولي سرتور سره خپې بلی خپي د بیت الله شریف نه تاویږي احرام یې اچولی دی د بیت الله شریف نه تاویږي او دا شونډې په حجر اسود باندې پرتې دي او په دا حالت کې وله مرګ راغی مور او پلار ترې رضان وخفه په دې حالت کې مړ شي نو ډایرکټ جهنمي دی زما پیغمبر وایي د مور دومره مرتبه ده اوس د چا نه چې والدین خفه او والدین نه ځان جدا کړي دا به ذلیله د مور خیرې دا لاعلاج مرض دی وایي بایزید بستامي وایي جړل مې چې ما وی اوس دلته مور ته څنګه ور وډبم نو کېناستم د مور په دروازه کې سترګو نه مې اوښکې بهېدې ما وی مور ته څنګه مخامخ شم نو ومې کتل د تهجدو په وخت کې د په لښتي کې اوبه رالې ما وی مور مې جوړ تهجدو نه راپاڅېده دروازه مې وډبولی وي عجیبه غوندې اواز راغی د دننه 11 کاله بعد مې دروازه وډبوله نو د دننه نه اواز راغی چې بایزید بچیه دروازه کولاومه وی قسم دې جړا کې مې نورم اضافه وشوه چې ورننه مور راته کمزورې لاسونه داسې کړي زما مور کمزورې وه ملا یې راټیټه شوې وه نو مور را ځان ته راته غاړه باسلم جړل ما وی مورې قربان شم دنه مورې تا زما اواز څنګه وپېژنده ما ته یو بچیه د بچو اواز څوک نه پېژني د بچو اواز څوک نه پېژني که زه مړه کېږم او زنکدن مې مو ته ور وډبې نو ستا د ډبولو انداز زه پېژنم چې دا زما بچی بایزید دی وی ما یو مورې وایه که نه ما ته مورې بچي الله دې رضا کو الله دې پیدا کړ ما وی پورې پته نه لګي راته نو پته راته نشته چې الله مې رضا کړ که نه نو مور راته یو جمله ووي بچیه تا خو سر ببر کړ ویښته دې ببر کړ 11 کاله دې ځان مړ کړ وی زما د مور کمزورې او وړچېدلې لاسونه داسې چې رپېدل او اوچت یې کړل او الله ته اواز وکړ چې ربا زما د بایزید زوی تا پسې ګرځي خدایه دته ولې ځان نه میلاوې دته ځان ولې نه په رابطه کې وی قسم دې زما د مور هغه دعا ولګېده الله زما نه بایزید بستامي رحمت الله علیه جوړ کړ په یو دعا باندې نو ما وی چې د مسافرو دپاره بهترین عمل داري چې دې 5 وخته مونځ کې یو ځان د ګناه نه ساتي الله د رزق وعده کوي او د ځان د ګناه د ساتلو دپاره ما تاسو ته ووي چې تاسو ته یو وظیفه ښیم هغه وظیفه تاسو ته بیا خیر که څوک نه وي نو په کاغذ به ته ولیکم انسان د شهوت په باندې غلبه وشي ما ووي پیغمبر ووي کل بني آدم خطاء هر انسان ګناهګار دی وی
یو انسان د ګناه دغه راغی تصور راغی ځان د ناستې خلوت کې ناستې تصور د ګناه غلط راغی نو د هغې دپاره علما کرام یو وظیفه ښي چې دا وظیفه دا ذکر دا وپیري ووایه بالکل د ګناه نه به د خیال بدل شي په تصور کې به دې نه راځي چې ما ګناه کوله یا د ګناه سوچ ذهن ته راغی هغه وظیفه دا ده چې وپیرې کوي په دې 2 ورځو کې ګارنټي ده د پیغمبر چې الله به د پیسې رازادوي ښه اني اخافو ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم دا که چاله ورزینو صحیح ده کنې زه به ورته ولیکم اني اخافو بېشکه زه د الله نه یریږم ان عصيت ربي که زه د الله نافرماني وکړم عذاب یوم عظیم نو الله یو ورځ تیاره کړی چې په هغې دپاره ماله شدید عذاب تیاره کړی دی نو دا آیاتونه چې انسان وکړه ته ووایي نو الله به د ګناه نه بچ کوي ښه انشاءالله دا آیاتونه تاسو ته یاد شو اني اخافو ان عصيت ربي عذاب يوم عظیم دا به ته خیر دی په بالپن باندې ولیکم ویډیو هم کوي دې نه بیا یاد کړئ او چې کله هم در باندې غلط تصور ذهن ته راغی بس دا وظیفه وایي وپیرې انشاءالله الله به دغه نه بچ کړي او د حلال رزق د دغه دپاره تاسو ته یو وظیفه یم چې چا کارونه بندي په مسافرۍ کې د هغې دپاره مې یو ذکر ویم هغه ذکر یا وکیلو یا حسیبو د چا کار بند شو یا پیسې یې بندې شوې او هغه نه روځي نو یا وکیلو یا حسیبو ورځې 1013 کرت ووایه په دې 2 ورځو کې ګارنټي ده د پیغمبر چې الله به د پیسې رازادوي ښه یا وکیلو یا حسیبو 2 ټکي دي 1013 پیري دا ووایه ورځې په 2 ورځو کې به دننه انشاءالله الله د چا کار دي نو د کار انتظام به کوي د چا پیسې بند دي نو د پیسو انتظام به کوي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه دا په ورځ کې 1000 پیري په ټول ورځ کې 1013 پیري په ټول ورځ کې بیا یو ارز 1013 پیري نو 2 ورځې کې تاسو پوره کولی شئ نو انشاءالله الله به بندې مخې به کولاوي ومن یتوکل علی الله فهو حسبه الله وایي دا وظیفه چې چا وکړه د داسې ځای نه ومن یرزقه حیث لا یحتسب قرآن کې الله وعده کړی د داسې ځای نه رزق ورکومه چې ستاسو به په ګمان کې هم نه راځي نو دې وظیفه کې کمال شه خدای خپل دربار الله کې قبول او منظور کړي د حاضر مجمع ته خدای په نظر د رحمت باندې وګوري الله په نظر د رحمت باندې وګوري د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقي حوادث او تاڼو قچرو هسپتالونو نه خدای وساتي د دې په زړونو کې څه قسم شرعي حاجات دي الله د خپل در نه پوره کړي الله د چا کورونه نشته خپل کورونه ورته ورکړي الله څوک قرضداري دي خدای د قرض د عذاب نه وساتي الله څوک بیماران دي شفای کامله عاجله مستمره ورته نصیب کړي الله د چا اولاد نشته نیکمله صالحه اولاد ورته ورکړي الله د موږ ناسته پاسته ولاړه مال جان اولاد د خپل رضا او دین دپاره قبول او منظور کړي او په وخت ځن کې دنم دا کلمه په جبه راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا سلام